بسم الله الرحمن الرحیم. اقسام الوطن و احکامها. د وطن قسمونه ذکر کیږي د مسافر په حق کې او د هغې احکامات. یو ته وطن اصلي ویل کیږي او یو ته وطن اقامت ویل کیږي. وطن اصلي هغه دی چې انسان هلته کې پاتې کیږي، د کور دی، د بچي دي، د رهایش دی، دا د وطن اصلي دی. بل وطن اقامت چې یو ځای کې انسان مسافر دی، لکه لاړ د 15 ورځو یا د زیاتې د پاتې کېدو اراده وکړه، یا یو ځای کې نوکر دی، نوکري او مزدوري کوي، هلته دی پاتې کېږي، خپل مزدوري هم کوي او 15 ورځې یا د دې نه زیات پاتې کېږي، اراده یې کړې ده، نو دې ته وطن اقامت ویل کېږي. وطن اصلي چې دا په بل وطن اصلي سره باطلېږي. الوطن الاصلي یبطل بالوطن الاصلي. وطن اصلي په بل وطن اصلي سره باطلېږي. لکه مسله دا ده، مثال په طور باندې یو سړی یو ځای کې پاتې کېږي، د کور دی، د جایداد دی، ته خپل دا کور دا علاقه پرېښودله، دی بل ځای ته لاړ، 78 کیلومتر حدودونه بار بل یو ځای ته لاړ، هلته یې ځان له کور واخیسته، دا کور او دا جایداد یې خرڅ کړ، دا وطن یې خپل پرېښودو، نو دا سړی اوس هلته د پاتې کېدو والا شو، هغه د وطن اصلي شو، او دا چې کوم د وطن اصلي و نو دا د اوس وطن اصلي پاتې نه شو. دلته که دی د ضرورت لپاره راځي یا یې رشته داران دي، نو دا سړی به مسافر حسابېږي او دلته به دی قصر کوي، مونځ به کم کوي. خو وطن اقامت سره وطن اصلي نه باطلېږي. لکه یو سړی دی، مثال په طور باندې دلته کور د ځمکه ده او دی لاړ بل ځای کې اقامت اختیار کړو، هلته کې مزدوري کوي او څه وخت هلته پاتې کېږي، بیا خپل وطن ته به راځي، نو دې سره د وطن اصلي نه باطلېږي. چې دلته دی واپس راغی نو دلته دی مسافر نه دی، دا د خپل وطن دی. فاذا ترک وطنه الاصلي، کله چې پرېږدي دی خپل وطن اصلي، وانتقل منه الى بلده اخرى، او دی منتقل شو د دې وطن اصلي نه بل یو ښار ته، واستوطنها، او هغه خپل وطن وګرځاو، لکه هلته ځان له ځای واخیسته، مستقل پاتې کېدل یې شروع کړل. ثم رجع الى وطنه الاول، بیا دی واپس شو خپل دی اولني وطن ته، لامر سکار دپاره، ما قصر فيه لانه لم يبق الان وطنا له. دی به په دې ځای کې دغه د وطن اصلي چې کوم زوړ ده، هغه زوړ د پرېښی دی، بلې ځان له وطن جوړ کړو، نو دلته کې به دی اوس قصر کوي، دی به اوس مونځ کم کوي، 4 رکعاتو په ځای باندې 2 رکعاته به کوي، دی مسافر دی، ځکه چې دا ځای د اوس وطن پاتې نه شو، د وطن بدل شو، ځای بدل شو. وطن الاقامت یبطل بوطن الاقامت الاخر. وطن اقامت هغه دی چې دی 15 ورځې یا د دې نه زیات هلته د پاتې کېدو اراده وکړي، یا څه مزدوري کوي، نوکري کوي او هلته پاتې کېږي، نو هغه وطن اقامت دی. وطن اقامت په بل وطن اقامت سره باطلېږي. لکه یو ځای کې دی مقیم شو، 15 ورځې یا د دې نه زیات مقیم دی، اوس د هغه ځای نه دی 78 کیلومترو حدود نه بار بل ځای ته منتقل کېږي او هلته د 15 ورځې یا د دې نه زیات وخت وښکل غواړي، نو د دا زوړ وطن اقامت چې دی دا باطل شو په هغه نوي وطن اقامت سره. لکه هلته اوس دی پاتې کېږي 15 ورځې یا د دې نه زیات امنیت یې کړ دی، نو که هلته نه دی بیا څه د ضرورت لپاره د اولني ځای ته راځي چې کوم ځای کې د 15 ورځو یا د دې نه زیاته اراده کړې وه او دلته به پاتې کېده، پوره مونځ به یې کوو، نو دا وطن چې دی د ختم شو. که دلته دی واپس راځي نو دلته کې دی مسافر دی. ووطن الاقامت یبطل بالسفر منه، او وطن اقامت په سفر سره هم باطلېږي. لکه یو ځای کې یو سړی هغه د 15 ورځو یا د دې نه زیات د پاتې کېدو اراده وکړي، دې ته وطن اقامت ویل کېږي، او بیا دې ځای کې خو دی پوره مونځ کوي، خو دلته نه دی په سفر ووتو، 78 کیلومتر یا د دې حدودو نه دی بار ته روان دی، بار ته ځي، نو دا سړی به مسافر حسابېږي او دا وطن چې دی دا وطن اقامت د باطل شو. که بیا چېرته دی دې وطن ته واپس راغی او د 15 ورځو یا د دې نه زیات نیت د پاتې کېدو نه، نو
دا وطن باطل دی او دلته کې به دی مسافر حسابېږي.